د خپل مسلمان ورور عیوب چاته ما بیانوي، د خپل مسلمان ورور نقص دا چاته ما بیانوي، غلطي چاته ما بیانوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن دا د مؤمن سړي د پر آینه ده. یو سړی د یخ په مخ باندې یو نشان ده، نو دا کس چې کله د آینه مخ ته ودرېږي بیا دا آینه انسان ته هر شی بیانوي چې د تا په مخ باندې نشان دلته ده که د تا په مخ باندې نشان دلته ده. لکه څرنګه چې دا آینه دا د انسان عیب بیانوي، د غرنګ یو مؤمن دا هم د بل مؤمن لپاره آینه ده چې یو مؤمن د بل مؤمن په جسم کې څه عیب وویني بیا د بل چاته نه بیانوي خبره، بل چاته دا خبره نه آزادوي چې دغه انسان کې دا عیب ده، اعلانات نه کوي بلکې دغه مؤمن سړي ته دی ورشي او په پټه دی ورته وایي چې په تا کې دا عیب ده، دغه عیب اصلاح وکړه، په تا کې دا نقص ده، دا نقص ته ختم کا. لکه څرنګه چې یوه آینه دا ټول عوام ته ټولو خلکو ته د تا نقص نه بیانوي، داسې مؤمن سړي دپاره هم پکار ده چې د تا عیب د تا نقص بل چاته نه کړي بیان. یو کس ناسته د یخ په شا باندې د حشرات الارض نه یو شی روان ده، په جسم باندې روان ده. بیا د محبت تقاضا دا ده چې دا کس تا ته وایي چې د تا په جسم باندې دا شی روان ده، لہذا دا تا ته نقصان در رسوي، دا در نه لرې کړه. یا که هغه ته نه وایي بیا په خپل لاس باندې هغه شی د ده نه لرې کړي چې دغه انسان ته تکلیف نه ورسوي. دغه رنګې د مؤمن سړي د محبت هم دغه تقاضا ده چې په چا کې یو عیب وویني نو دی د په محبت سره، په شفقت سره، په نرمه لهجه د ورته وایي چې تا کې دا عیب ده، دا نقص ته، دا عیب د لرې کړه، دا نقص ته ختم کړه، بیا به ته صحیح شي. نو د دې وجې نه مؤمن سړی دا د مؤمن سړي دپاره آینه ده. لکه څرنګه چې آینه دا د انسان عیب صرف دته بیانوي، په خلکو کې اعلانات نه کوي، داسې مؤمن سړي ته هم پکار ده چې د بل مؤمن سړي کې څه عیب وویني بیا د یخ ته وایي اعلانات نه کوي.